أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة کی داخلنی یو څو جملې پاتې وي. او دا دعا و د مخکې نه را روانه وه چې الله رب العالمین منتبخنه وکا په ير او دارنګ په خطا باندې مرانیسا بوجونه را باندې ما چوا هغه بوجونه چې داغه مون طاقت نه لرو دای تفصیل شو وسوی الله مون ته معافي وکا مون ته بخنه وکا مون باندې رحم وکا. او د صورت خلاصه په کې ذکر کوي انت مولانا الله ته زمون کار سازي. دا توحید شو، رسالت په قیاس شو، د کافرو خلاف مدد کا دا جهاد شو، او انفاق په قیاس شو. د دې وجه الله رب العالمین فرمایي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. گانی معنی دی یو معنا دا واعف عنا غاپا په معنا د ورانی سره راځي نو معاف کا یعنی مطلب وران کا زمون ګناونه زمون خطاګانې کې دي لیکلي نو ورانی کا. واغفر لنا دا په معنا د پرده باندې مرضی الله من باندې پرده راواچوا. ورحمنا په من باندې رحم وکا. دویم مطلب دا دی چې واعف عنا الله معافي وکړه موږ ته زمونږ د ویناګانو چې موږ کوم ویناګانې کړې دي غلطي. ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سړی چې جهنم ته ورځي نو هغه د لو کون کی جبه ورځي. دا جبه نه د لو کوي او دا د لور دی چې دا ارشه راکټ کوي. نو کله کله د معمولی خبرې د وجنا سړی جهنم ته لاړ شي نو دا الله کوي د دې وجنا وی د دغه لو د وجنا د دې لو کون کې جبه د وجنا سړی جهنم ته ځي. نو الله مونږ ته معافي وکړه زمونږ د ویناګانو چې کومې غلطه ویناګانې هم کړې دي دا غیره ته معافي وکړه. واغفر لنا بخنه وکړه مونږ ته د غلطو کارونو الله غلط کارونه هم کړی دي نو دا غیره ته بخنه وکړه. او رحم وکړه په مونږ باندې په تله د میزان خیال ته کې را باندې رحم وکړه. دریم مطلب علما دا ذکر کوي چې واعف عنا الله مونږ باندې معافي وکړه عند سکرات الموت چې کله د مرګ حالاتي زنکدنی او سختی نو دغه ډیر خطرناک وخت دی. الله مونږ باندې مونږ ته معافي وکړه. واغفر لنا عند ظلمت القبر د قبر په تیاره کې راته بخنه وکړه. ځکه دا قبر ځان ډیر خطرناک چیز دی کنه. د خپل لاس ورته خلک سړی وتړي وایي کنه اس ډیر خطرناک ځای دی. الله دې زموږ استاد سره لپاره خېسته کی کنه نور ډیر د وحشت او د یری ځای دی. خیال دې او ګوره سړی ورته وتړي کی دی پکې بیا پاغه باندې غټي غټي تبي کی ها صحیح ده. بیا چې کوم واړه واړه سرینو پاغه باندې واړه واړه کانی کی بیا دغه کانی چې دینو هغه باندې خټه د بره ولي چې سړی تر اونه وځي چرته وایي او بیا په پټانونو په مونونو خاور واچي چرته سړی راونه وځي
داسې خطرناک جیل دی الله دې موږ تاسو بچ ها ګل گلزار دي کې الله کا حدیث کې راځي چې کله سړی نه کمل دی نو قبر او الله دومره فراخه کی او سوال او جواب کې کامیاب شي نو الله ورته دومره فراخه کی څومره چې د نظر لګي او د جنت کړکۍ ورته کولاو شي او داغي اغا مزیدار اواګانې خوشبوګانې غوړه راځي الله دې زموږ د پرده څخه وګرځي او کله چې سړی په دغه امتحان کې فیل شو الله دې موږ ساتي نو بیا په قبر راتنګ شي یو پختې بل پختې کې دنه نه کی د جهنم نو ورته کړکۍ کولاو شي داغې نه ګرمي اواګانې وو هغه راځي داغې نه د بسترې بندوبست جهنم نه وشي نو واغفر لنا ورحمنا من باندې رحم وکي د محشر په تیار کې التزان له تیار ده سیبا او هغه دا چې لکه دا بدعمل خلق منافقان بوي چې موږ تاسو سره دنیا کې و دي مسلمانانو ته بوي نو موږ ته لک صبر وکي نقط بسم نورکم تاسو سره بیټری در سره ده رڼا در سره ده د ایمان رڼا ده ګور دي ځنه چا سره څوک بیټری په کپن کې نه گدي کپن کې جیب هم نشته ګاندل هم پکې نشته چل نو د ایمان رڼا ده او وینقت بسم نورکم من تلک صبر وکي من تاسو سره دنیا کې وو نو منګ چې تاسو په دې رڼا کې منګم لړ هغه به ارجو وراکم فلتمسوا نورا لګ اخوا لاړ شي هلته بیټری نه خرسيږي څه مطلب د ایمان رڼا به د قیامت پر ورځ باندې مؤمنانو ته ملاو شي نو دی ورته چا خلاص شي مونږ دلته ملاو شو تاسو ته ملاو شي ها یاداري چې دنیا ته لاړ شي دا د دنیا د زمونږ د ځان سره د ایمان رڼا راوړي نو پزوري بابا نو بسور الله با منس کې به دیوال لشي دی په تیاره کې پاتې شي منافقان کافران او مسلمانان برنا کې لړ شي نو ورحمنا موږ باندې رحم وکړه الله انت مولانا ته زمون کار سازي فانصرنا على القوم الكافرين مدد وکړه زمونږه په خلاف د قوم کافرانو باندې تاسو اول اسما ویلو د الله فضل و کرم حضرت عمر رضی الله عنه په 12 کال کې سوره بقره ویلې او خو خیال کړو ها مونږ په 12 میاشتو کې ویل ها نو تاسو په کې چټیا نه راځي نو مونږ تقریبا 12 میاشتو کې یا څه کم زیات څورځي آی کې الله رب العالمین زیات اور سوا حدیث کې راځي د دې آیاتونو ډېر فضایل یو خود سورۃ البقره خپل فضایل دي چې په دې کې زر اوامر دی او الله حکمونه کړي پکې زر زکه دا د ټولو سوراتونو په نسبت باندې غټ سورت او په دې کې لس زر نواهی دي زر پکې قصص دي زر پکې اخبار دي نبی علیہ السلام وی کم کور کې چې سورۃ البقره لوستلې شي هغه کور کې به پیریان شیطانان نه وي او سورۃ البقره د سورت ته چې د دې باطل فرست طاقت نه لري بل روایت کی خاص کر د سراجی د سورۃ آل عمران او د سورۃ بقره دوانو فضائل نبی رسول الله وی دوه رڼاګانې والی یو سورۃ البقره دا او بل سورۃ آل عمران ده ٹھیک ده دریم روایت کې خاص کر د دې آیاتونو فضیلتونه راځي ګوره دا آیاتونه چې دي مړی ته اول د بقره او اخر د بقره ویلې شي کنه خیال دی ځکه د دې فضایل ډېر دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې وایي چې کم سړی بخاری روایت دی چې کم سړی دا دوه آیاتونه د سورې بقره اخیرنی لا یکلف الله نفسا دا آمن الرسول تر اخیره پوری دا دوه آیات دا سړی ماسختن تلاوت کی وظیفه شوه وظیفه دسی وظیفه خو مونږ ډېر کوو کنه او د وظیفو مونږ تکړه یو خیال دی دا وظیفه وره حدیث د بخاری دی او د رسول الله خبره دا وظیفه رسول الله راکې موتا تا سړی ماسختن دا دوه آیاتونه وای
د ټول شپې عبادت په الله د لوي او د دې لپاره ټول شپې کافي شو بس دا د دې ټول شپې د عبادت لپاره کافي دی بس بیا تهجد مکوا قرآن داسې عجیبه کتاب دی کنه یو طرف ته کدا د عقیده اصلاح کوي د عمل اصلاح کوي بل طرف ته دا د ثوابونو ماشين دی وایي دا ابو ذر رضی الله عنه ته نبی رسول الله په ځایلمان کې مشته کنه چې ابو ذر چې سحر یو آیات د قرآن زده کی نو د سلو رکعاتو نفل نه صدا بهتر ده یاد کړم ده کنه او که یو باب د علم زده کی مسله پکې زده کی قرآن کې نو وی تعالی د زرو رکعاتو نفل نه بهتر ده ان دې خیال دا و اتفاقی خبرې بل روایت د مسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي سورته بقره د اخیرنی آیاتونه چي دي دا ماته د عرش د لاندې یو خزانه د داغې نه راکړې شي قیمتي فضیلت ده دریم روایت کې راځي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بر لاړ د معراج په شپه باندې او شپږم اسمان کې سدرۃ المنتهى وتوي اذ يخشى السدرۃ ما يخشى چې دا غي باندې پتنګان د سرو زرو نبی علیہ السلام مال الله رب العالمین درې تحفه راکړي سو درې ته یو تحفه دار چې الله رب العالمین مال 15 منځونه دی باندې موږ بل غالبا تفصیل کړو او دویمه تحفه دار چې الله مال د سورۃ البقره د اخیرنی آیاتونه راکړي او دریمه تحفه الله دا راکړه چې ستا امت هغه خلق به بخم چې د الله سره حصدار نه جوړ کړي ځکه دا شرک ډیر خطرناک بیماری ده دا داسې بیماری ده لکه د زړه بیماری سړی ته وي غټ اٹیک وته وشه کنه دغه څه قران کریم سورۃ الحج کې وایي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سهيل د مشرک چې چا شرک وکړ الله سره وې دې دسه ده لکه د اسمان نه را پریوته الکه اول چت نه را پریوځي نو امکان دی چې بچی د دویم نه دریم نه لسم منزل نه چې را پریوځي خلک بچي وي او چې د اسمان نه را پریوځي نو د بچ کېدو څه امکان شته او دا لاسکه چې په دې اوا کې مرغانو وتختو او چې سب بصیر کې پاتې جو اوا پراله چرته لري ورسو نو لاره جهنم ته بصیر کې ورسو دومره خطرناک بیماری ده نو نبی رسول الله دریمه تحفه الله رب العالمین دا راکړه چې ستا هغه امت ته بخنه کومه چې هغه چې کم دینو شرک نه ده ګناونه به الله وي ته معاف کو دا سينور امګن فضایل د دې آیاتونو بل شي فضایل دي د دې وجنه پکار ده سړی ماسوتن او د کېږي نو اکثر موږ وایو چې نظر دی سحر دی کوړی دی منتری دی ډال دی دا غیر لپاره بس علاج دی راکړه او آسان علاج دی بس دم ته ضرورت نشته مال مراد وایي لنډه وظیفه ده الحمد وایا او سورۃ الاخلاص او معوذتین اخیرنی دو سورتونه د رسول الله سنت دي نبی رسول الله والسلام ام المؤمنین فرمایي چې نبی رسول الله بکله ماسوتن بسترې ته وخته نو دا به اویل په لاس باندې به چوف کړو او دا مسره ملګری کنه د ټول شپې عبادت په ملګری شي نو بیا به چې کوم بدن ته به کم زیته بلا سره سیدونو په ټول بدن به را یو ځل بیا په دویم ځل بیا په دریم ځل ٹھیک ده او ام المؤمنین فرمایي کله چې رسول الله بیمارو نو په خپل نه شو ویلې نو ما بدا آیاتونه ویل دا سورتونه او د نبی له سلام په لاس په می فوکلو ځکه زما لاس کې دومره برکت نو څومره چې د نبی له سلام په لاس د نبی له سلام په لاس په می سګړو فوکړل او بیا د نبی له سلام لاس په می داغه په بدن باندې را بس نظر نه بمبچی نو کوړو مانترو نه نو د تعویذونو نه بمبچی درس نه بمبچی اس په در باندې اثر نه کوي
او د بیماریان من شر النفاسات فی العقد پکې ده کنه ها پوکونو والا نه بچي نو بهر حال دا ګټه عزتمند نو واعف عنا معافي وکمنتا واغفر لنا بخنه وکمنتا ورحمنا او رحم وک پمن باندې انت مولانا ته زمون کار سازي وانصرنا على القوم الكافرين مدد وک زمونږه په خلاف د قوم کافرانو باندې واخر دعوانا الحمد لله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد